کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاذان بعد الفجر. ګوره دا ابواب نن آسان دي، خاص منډه ده. باب الاذان بعد الفجر، باب دې په بیان د ذکر د اذان پس تخطو د سبانا. ګوره ترمذی کې موږ دا مسأله ویلې و چې وقت یا وقت د فجر چي دی ائمه ثلاثو پنځ باندې کې د نصف آخر نه پس اذان د فجر ویل شي نو هغه صحیح دی او دغه اعاده نشته دی. احناف پنځ باندې د هر مز لپاره خپل وخت ته نو هر وخت لپاره مستقل اذان دی. چې یو سره د سحر بانګ د ظهور د صباح صادق نه او طلوع د فجر نه مخکې بانګ وای نو پاغي باندې اعاده لازمه ده. او دغه لپاره دلیل هغه چې تاسو ترمذی کې ویلو چې نبی علی السلام بلال ته وی आवाज وکړ چې ان العبد قد نام. مؤذن ودشو معنا په نشو وخت په ګډ وډ شو. او بل دا چې دا اذان چې دی دا خو اعلام بدخول الوقت دی او قبل دخول الوقت کم دی نو تخطیه القوم دی، قوم په مغالطه کې اچول دی نو دی به وی چې لکه بانګ بیا دوباره وای. امام بخاری علیه رحمت الاذان بعد الفجر دا باب راوړ او بحمده تعالی د احناف تایید وکړه چې د سار بانګ چې بوي نو د فجر د ظهور نه بعد د فجر خطو نه بعد به ویل کیږي. بیا د پیغمبر علی السلام معمول سو سحر بانګ چې بوي نو غینه بعد به حضرت 2 رکعات مز کو سنت مؤکده. بیا غینه بعد حضرت علیه الصلاۃ والسلام استراحت په تور باندې بلغونه استجاء علی شقه الایمن وکړه او بیا به بلال راغی او خبر به د بانګ ورک حضرت په موږ ته پاسه ده. بدا آسان خبرې دي خو دا په څنګه چل کی تبع بار سمره تیز وای چې دا خلاص شي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا يعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه. وی عبد الله ابن عمر سے وی چې مال خبر راکه حضرت حفصه چې دا دې خور ده چې نبی علیہ السلام کان اذا تکفل مؤذن للصبح کله چې اعتکاف کو مؤذن د مز د سبا د پاره وبدا الصبح او سبا بالکل اخکار شو صلی رکعتین خفیفتین حضرت په 2 رکعات مزو کو لندن او دا خفیفتین په اعتبار دا تخفیف په اعتبار دا قلت قراءت سره نکی تخفیف فی ارکان الصلاة قبل ان تقام الصلاة مخکد دین چې اقامت به وکړي شو د فرض او د مانځه. دا حدیث اذا تکف المؤذن ذکر دی او اعتکاف چې کم دین او حبس ته وایي. وځي کله چې جمعات په دې ګډ کې ناشتېدل دته اعتکاف وانتم عاکفون فی المساجد. لیکن دې کې د اعتکاف معنی نشته دی. نو چې د اعتکاف معنی نشته نو بعض علما کرام لیکي چې اذا تکفل مراد د وقوف نه ادریدل دي او معنی دا د اذا تکفل مؤذن للصبح کله چې مؤذن د سار بانګ د پار ادریدا لکه ستا په دې حاشیه کې لیکي چې اعتکاف انتصاب دا مراد د وقوف نه انتصاب د چې کله به مؤذن بانګ ته ادریدا او دا معنی نه صحیح ځکه چې باندې ته چې ودرېده نو بس حضرت په 2 رکعات شروع کړ. حالانکه په اس مسلک کې اتصال د رکعاتینو بالاذان نشته بلکې د اذان نس قدر با سنت دي. اگر تاسو پرون هغه حدیث ویلو چې مخکې راځویلو علا قدر 50 آیتن دمرا
باغ نرستو 50 آیاتو په مقدار به حضرت وقفه کولا هغه نه بعد به مزکو دې لپاره تاسو د حاشیه کې دا ذکر دی چې اعتکاف په معنی د انتصاب او درېدو دی لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه چې دا اعتکافا به معنی د انتصاب شي دا صحیح نه ده ځکه چې دې سره لازمي اتصال د رکعتین بلا اذان او د دې سو قائل نه وي نو بهتر قول دا دی چې د عبد الله ابن عمر پر روایت کې اعتکاف راغلی دی او دین علاوه د نور اکابر پر روایتو کې سکاتا دی سکاتا او من څخه دلته دی بخاری کې 617 نمبر حدیث وګورا نو التکم سکاتا راغلی دی اوس به 617 چرته ګوري تاسو نمبر شته ها نو ګورا رسول روان دی دا 617 باب من انتظر الاقامت باب نمبر 15 باب من انتظر الاقامت راځي نو الته ګور حضرت عائشہ فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سکت المؤذن بالاولى من الفجر من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر نو الته کې دا روایت راغی چې اذا سکت المؤذن چې مؤذن به سکوت وکړي نو سکوت معنی څه شو اذان به وشک اذان رسو به بیا کوم دمه کولا چې مؤذن به سکوت وکړي یعنی باندې به فارغ شو مطمئن بشه راغی نه پس په حضرت دو رکعات کولا لہذا اصل رواج سکت ده لیکن قد وهما على الروات فقالوا اعتكفا وقالوا انتصبا جيم وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بعد النداء بين النداء والاقامة من صلاة الصبح وعادت طیبه د پاک پیغمبر علی السلام چې 2 رکعات مزبه کول خفیفتین حلقا پلکا یعنی کم قراءت سرا بین النداء والاقامه من صلاه الصبح زمونږ د علماو کې یو بزرگ وفات ته شهید شوی دی الله دې غریق رحمت کړي نزل موږ کې سست مدان چې خسرې خصوص کیږي را نظر زرنا انو ماتوی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی رکعتین خفیفتین انا ما ورته چې خفیفتین بمقابله الركعات التهجد هغه په نسبت باندې خفیفتین او تم خفیفتین به اعتبار قلت القراءه لا به اعتبار قلت الركوع او تخفیف رکوع او سجود او دې کوم دغه سه حدیث راغی خفیفتین بین النداء اذان ورته ویخه اذان او اقامت نو معنی بانګ هغه نرسو بیا اقامت دې په منځ کې 2 رکعاتو او دې 2 رکعاتو تفسیر رسول روان دي ځا آسان دي ډیر آسان دي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ګورا دا حدیث مونږه بار وې ٹھیک شو بار مونږه وې دا رستای زمانہ ده ترمذی کې مونږه په دې باس کړل اولن چې کوم دی ابن مکتوم با د تهجد باندې او بلال رضی الله عنه بدا اذان صبح وی بیا معاملہ حضرت بدل کړه د بلال مؤذن د تهجد کو ابن مکتوم مؤذن دا وقت سار او دا حدیث دغه تایید کړي رسو بیا را روان دي باب الاذان قبل الفجر باب الاذان قبل الفجر ګوره مولانا مخکې امام بخاری باب کې خود الاذان بعد الفجر نو قول مختار در تو خود چې اذان چې کم دی دا بعد الفجر پکار دی اس دیزه کې دا روایت امام بخاری علیه رحمت الاذان قبل الفجر معنی جواز د اذان د خطو د سبا نه مخکې نماز ورته چلته خو دې تایید د حنافو کې نه بیا واپس راغلی وس کېرو لګاو
وینا نه یارا امام بخاری دی باب سره داخی لکه څنګه تحقیق د حنفیو دی احناف دی حضرت علی السلام په زمانہ کې چې کوم بانګ قبل ظهور الفجر قبل طلوع الفجر هغه اذان د پښمنیو اده پښمنی اذان او هغه رمضان پورې خاص دی دې لپاره پیغمبر علی السلام فرمایي چې دا بلال چې کوم دی د اذان کوي خدا اذان د بلال رضی الله تعالی عنہ چې دی دا د پښمنی لپاره دی او دغینه بعد چې د عبد الله ابن ام مکتوم چې کوم بانګ وای نو هغه د سبا لپاره دی نو ګویا کې دینه دا معلومه شو چې د حضرت بلال اذان چې دی هغه ل تهجد دی او اذان ابن ام مکتوم لصلاه الصبح دی. وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان عن النبي صلى الله عليه وسلم تكشف قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوري من دنکی تاسو لرا یا من دنکی یو د تاسو لرا اذان د بلال رضی الله عنه من سحوري د پښمنی د دغه مننا یعنی پښمنی کولونه فإنه يؤذن او ينادي بلال ماشاء الله ذکر دې اذان کې شک تراوی دی حضرت يؤذن ویلو یا ينادي ویلو د اذان کې ندا کې بلالن په وخت شپه ولی ليرجع قائمكم دیر پارا چې را واپسی کورتا هغه قائم ساسو ولار په عبادت تهجد گزار ولار دي او مزونه کول کورته دراشي چې پښمنه تیار دي ولينبئ نائمکم او ویخ کی ودستا سولرا چې پښمنی ته پات نشي بیا درځي ولا لوګ راځي وليس ان يقول الفجر او الصبح انو دا خبره چې حضرت ویله الفجر والصبح وقال باسمه رفعهما الى فوق وطأ الى اسفل حتى يقول هكذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وليس الصبح معنی یاد رکھا نبی علیہ السلام ليس ان يقول الفجر او الصبح باصابه نبی علیہ السلام داس نو ویلی چلکه صبا داسې دی او سبا داسې دی یو یعنی داسې نه ده چې تاسو ته اشاره وکړه په ګوتو سره لکه ګوتې دوب داسې کړې یو الصبح من الى هنا الصبح من الى هنا سبا چې دی سبا د کاذب نه دی صادق پورې ګوتې چې برکړه هغه کاذب ته اشاره شو او چې کته کړه نو صادق ته اشاره شو ځکه چې کاذب چې کم دی نغرنا اوچته ته وي برتا او صادق چې کم دی هغه خوري ته وي په افق باندې ها ورفعها الى فوق او چته کړه دا ګوته برتا وطأت الى اسفل او بیا کته کړه حتا یقولا کذا وقال زهير بالسبابته حضرت بالسبابته په دې دو سبابو سره سبابه خو یو ده خو تقریبا ورته له قمرین بشانه اداما فوق الاخر اداما فوق الاخر ثم متومان يميني وشمالي دا شکر ګره سبا داسې دي وګورئ دوه داسې کړی او داسې کړ د اشاره شو چې په واز نصیحت کې کلاس دی اوچت کنه جرم نه دی جی وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال عبد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التخبير قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم عن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم جی مختش
باب کم بین الاذان والاقامه. باب دې په بیان د دې خبرې چې د اذان او د اقامت په منځ کې څومره مقدار وقفه پکار ده. دا بعض په ترمذی کې وشو. نو بعض علماء کرام وایي چې بس دمرای وقفه پکار ده چې بیودسه ادسو کې او د کور سره چې تیاری جمعه تراورسي او موضوع کې لکه 15 منټ شو. خو دې علماء چې کم تحقیق کړ دې رسونو د نیمه غنټه 25 منټه دا ډیر مناسب دي. نو معنی دا شو چې بین الاذان والاقامت وقفه پکار ده. لکه دمره وقفه چې بیوده ساده سو کې هغه سره چې دغه د ادسماتی حاجت ضرورت وی هغه دغه نه فارغ شي اور عاقل په عقل مشغول وی چرګه ځان ته پخکړی ورته ناشتي او دې د خوراک نه فارغ شي او بیا دې موضوع کې قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن علي الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه ثلاثا لمن شاء. بين كل اذانين صلاه. بس حضرت فرمایا چې د هر اذانین په منځ کې صلات ده. اذان نه مراد یو اذان چې موږ ورته اذان وایو او بل اقامت ده او دا دواړه اذانونه دي. ځکه چې اذان ذکر دی چې اعلام دی. یو اعلام د غائب دی او بل د حاضر دی. نو اذانین شو ما بین د هر اذانینو کې سجره مزده خا. لیکن حضرت فرمایل ثلاثن درزلا بین کل اذانین صلات اذانین صلات بیا فرمایل لمن شاء. معنا دا حکم وجوبی نه دی. دا خو د چا خوخه نودی کی. اوس په منګه ګورو لکه اذان ظهر الته سنت مؤکده دي نو قریب ال الواجب پشان دي. اور اذان د عشاء سنت مؤکده شته لیکن د باقیو اذانین په منځ کې سنن مؤکده نشته. البته سنن مطلقه شته کما ذکر نه مخ کېشته. ټیک شو علماء کرام صلاح امت. لیکن اوس دلته کې دا سوال دی چې لکه د ماخام او د ماخام اذانین هم شته کنه. نو دلته راغی لمن شاء معنی دا شو چې مؤکداتنا علاوی نو بین کل اذانین لمن شاء. الکه کې وخت در څخوي زړه دی وی او شوق ذوق دی وی نو اوکا او کې وخت نی شوق دی کم وی نو خیر دی. نو کوم حضرات چې د دې روایتونه هغه سنن قبلیه د مغرب بعد الاذان وی نو موږ لمن شاء کې نفس اباحت ته اشاره شو. سنت نه دي نفس اباحت ته او وقت مبیح للصلاه خو دې کې شک نشته. لیکن زموږ دی حاشیه بار ذکر کړی دي دلته مختصر دي. مخ ان شاء الله تفصیل باز راځي. التبکه خیر خیریت ژوند وی زه تاسو عمدۃ القاری راوړم ورغه نبی اقوال ترته پیش کو. التبیا تفصیل دي دلته صرف دمر لیکل دي چې خلفای راشدین وبا نه کول. دی لپاره امام النخعی رحم الله وی دا بدعت دي. لیکن زبر دغه تعویل کوما چې قول د امام النخعی چې بدعت دي دوام بدعت دي. دوام بدعت دي. لکه دلته کې ماقام بانګو شو امام سے حدث کی مثلا خلق امام سے حدث کی انتظار کوي او سینه پر نه دوتره یاره استاد تاسو پر 2 رکعات کوم نه کافر کو به نه کو تک ورپسې نه اخلو ځکه چې وخت مبیح للصلاه خوده کنه. البته عادت جوړول چې باعث تاخير د مغرب شي
نو دا امام ابراهيم وی چې دا بدعت دی. چلو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن عامر الانصاري عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا اذن قام الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. کله چې مؤذن اذان کو نو بده د خلک د اصحاب د پیغمبر اسلام یبتدرون سواریا منډه بکړي سورلو تا صحیح ده کنه ها یبتدرون سواریا منډه بکړي ستنو تا مگر دا حدیث ترمذی کې ویل دی حتا یخرج النبي صلی الله علیه وسلم تر دې چې حضرت پر راغی هم کذالک او قریب په دغه سمازه کې مشغولو یصلون رکعتین قبل المغرب 2 رکعات مزبه کو مخکې د ماخامنا. او دې معلوم شو چې عمل د صحابه کرام وو چای به مزونه کول نوافل به کول لیکن دین ندام ثابت شو چې څنګه ثبوت ته تنفل ثابت شو نو دارنګ ثبوت علات درجه التقلیل ثابت شو قلت لکه چې یبتدرون سواریاً معنا صحابه خو به کم سے کم کې نور سی مثال په تور سره شل خبوب یو مثال دی حالانکه ډیر الحمدلله او په مسجد نبی کې د نشر ستنې نه وي چې ار یو سړی ستنې ته تله منډه ولا او معنا دا چې الا ستو کسو په کې نفل کول اشاره سشو لب افراد ته شو. ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء انو په ما بین د اذان او اقامت کې شیء ډیر وقفه بس د شی معنی دانه چې شی نو شیخ هو کنه اے وقفه نو لکه بل حدیث دی وی وقال عثمان بن جبل وابو داود شبه لم يكن بينهما الا قليل شیء کثیر نو خوشیء قلیل اے لغوندیو سمره لغوندیو حضرت ته حجره نه بچراغه زمونږه د بار کتابونو لیکلي دي هغه حواله خو ما ته معلومه او ما مطالعه کړی دا خو پته نشته چې بعضی وخت رااله سوشي نو ارزم راته چاپونو کن مېر مزار حق کې لیکلي دا او بیا ما نه زه ګډوډ شو. مزار حق زمره لیکلي دي چې د هر مانځه نرستو هر باندې نرستو لګه وقفه د صلات په کار ده ځکه چې ته چې دعوت ورکې حي علی الصلاه بیا خو ته لګودري کوم کنه چې ته حي علی الصلاه او خلق دراشه مزلا او بیا درس الله اکبر کم سے کم ضرور وقفه خودي یو 2 منټه وقفه دي چې سړی د خپل کمرې نه مسجد ته خورسي دا مزار حق لیکلی دي. نو تمره تاخیرم نی پکار لکه بعض مساجدو کې وی خو تمره تعجیلم نی لکه فی مساجدنا خصوصا زکریا و عمر کی خیر دلته خو چې بانګ لا اله الا الله الله اکبر الله قامت کوي نو کم سے کم خو هغه دعا د اذان چې کوم مسنون دا خویل پکار نه کنه الله مرب از دعوت تامه نشویل چې مکبر تکبیر شروع کی وامغه ترمذی کې راغین اعلی نورم دعاګان شته دي کنه الله ما ذ اخبار الليل کو ادبار نهار کا وقت پھر سے وای کنه سی پیری د کوټانو وقت دعات کا فغفر لی پیریتا نواغ سمغه دې څه تا ورکړه ونشیم اګه اوس مخکې ټایم امتحان دی او کینی بیا منتقل شي سافر تا اته څه بزیزی نو بل چاته ولا رشي چلو باب من انتظر الاقامه ماشاء الله باب من انتظر الاقامه ګورا مسأله صدا مسأله دا د دې ځکه اسانه چې اذان نرستو اقامت ده او د اقامت انتظار مزګزار لپکار دي. مثلا حضرت علیہ السلام تهجد نہ بچ فارش بلال با اذانوں کو یا ابن ام مکتوم سے با اذانوں کا بیا به حضرت رکعتین فجر چې سنت مؤکده دي هغه به وکړه ثم انتظر الاقامه
بیا به اقامت مکبر انتظار کو حتا یجیء بلال یؤذنه للصلاة بلال سے براغه او حضرت توجی مزلا زو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ما شاء الله عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع. سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر دا اولا چې کوم ده کنه دا په مقابل د اقامت ته وای ها مته ته وای د ځنی مشپې والا ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر بعد ان يستبين الفجر الک معنا دا د یو بیان دی یو یستبین دی نه معنا نفس ظهور د سبا خو په وخت اذان شو خو خ استبان ان یستبینا چې خب اخکار شو سبا حضرت په 2 رکعات وکړه چې خ اخکار بشو سبا د 2 رکعات وکړه چې 2 رکعات وکړه خب اخکار شو رڼا نو فجر به مزو کړه ثم استقى على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاقامه. ما شاء الله الکه چې 2 رکعات وکړه پس ته استبانت ته فجر نه بیا به حضرت ډډولا ګولا او دغینه بعد به مؤذن راغی او مزبه اقامت کاو نو دینه معلومه شو چې کوم د احناف تحقیق دی چې لکه اسفار اولاد دی خدای تصفار وی کنه مثلا 15 بجې بانګ شو د سحر نو یستبین الفجر نو مان 10 منټه بعد 15 منټه بعد سنت وکړه نو چې سنت وکړه استجال شق اليمن نو دا خونه چې ماشومان له خړت پاسه جوړو ولغونه خپل بدن له به سکون ورکاو دمه ورکولا نو الکه چې یو 10 منټه دمه شي نو مانه د باندې 25 منټ وروسته شو نو صفار دغه ته وي نو څه بلاته باب بین كل اذانین صلاه لمن شاء. دا مخکی حدیث تاوی اوس تاوی کر بین کل اذانین صلاه ثلاثا لمن شاء او د امام بخاری مزاج دی الته کې دا مسأله تبعا راغلی و اور الته کې فقط دا چې کم بین اذان و اقامه مقدار پکار دی بس الته فقط دا مسله اصالتن چې د اذان او د تکبیر په منځ کې وقفه پکار ده اوس دلته وی چې دا کوم وقفه تکای نو په غب شپ باندې نه موضوع کا کنه سړیا موضوع کا اوس سوال پیدا کېده چې دا صلات بچته فرض وي واجب وي مؤکد وي وسړی لمن شاء الصلاه خير موضوع هدايه لیکل دي کنه نوافل پناس ویل شي ولاړ ویل شي الصلاه خير موضوع معنی دا عبادت خسته عمل و ذکر شوی دی الک سخ بوي الله سره تعلق جوړه نو سبو کی وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهف بن حسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه ثم قال في الثالثه لمن شاء. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. ګور علماء کرام توجه کوا دا حدیث موږ مخکې ویل دي اذان فی السفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه صحابه رال دا روایت نه به موږ دوزلو ان شاء الله او حضرت سیف سره لس رضی یا شل رضی پاتې شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې په مزاج کې کور طرف ته دتلو خیال او ذوق معلوم کړ حضرت ورنه تاسو که چې رسو تاسو په کورونو کې سوق دي تو چا مور پلار زکه چا بنو خبر ذکر کړي حضرت شوق مشتید کو ته دتلو وی آو جی نو چې زې کورتا نو د لارې آداب دادی چې د مستیم شي یو به پکې بانګو وای ار یو چوي او چې موز کوي نو مشر به مخه کوي
او چې بیا کور ته لاړې نو الته چې سیز ذکری آبخه دا چې لاس بجې لاړ شي او سار وختي بیا راشي تا خیال ورته کنه نه سار خامه خموز پسې لګي درسو کا ان بیا اول ټکی ته غوخه خان دی د دې زم ټکی ته وګوره کنه تا خیال دی اشتیاق کور چې مې وینو خلق مسکی درنو وشو کنه خلق مسکی شو واته رست ته وګوره کنه چالته بس جسوی ذکری هم خلق ته وای دی وفي قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن قلابه عن مالك بن حويرث نن ګور ګړبړ کی خان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فاقمنا عنده 20 ليله وكان رحيما رقيقا زرع علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سقفی نفر من قومه فی اوټل د قوم فاقمنا عنده 20 ليله شل رد پاتشم وكان رحيما رفيقا یا رقیقا و نبی علیہ السلام مزاجن شفقت کوونکې په مؤمنانو باندې رقیقا نرم زړه رفیقا د رفق نشي آسانتیا کوونکې فلما را شوقنا الى اهلینا هر کلا چولی د حضرت زمونږ جذبه او شوق کورونو ته قالوا ارجعوا زیلارشه فكونوا فيهم التفات کېږي هو علموهم چې سیز ذکری التاغي توخه ونه شو کنه څو ورته خویا تاسو باندې مره hebat دي چې سعودي غم پرېږي دی ورته په خایبه څه ونه شو کنه ابتین منن ورته پرېږي راځي نو کم سے کم څو ورته خویا کنه ها وصلوا اور مز کوي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم الکه چې د مستیم شي نو بلا تین یو پاسه امشرو کې کشری خو بانګ وای لیکن ولی یا امکم اکبرکم امامت د مشرک حق دی نو مشر مخکې شي او مزو کی آسان دی ابو الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه وكذلك بعرفه وجمع وقول المؤذن الصلاه في الرحال في الليله البارده او المسيره خیر نن خروانه خیر ماشاءالله نن پکې ناکریم کې وایي کنه ازه په ځای الف لام داسې مزدار معلب بن اسد فند وګنه دغه څه کوه کنه ان شاء الله دا خبرورو داسې بس دا پوښتنه چې څوک نه پوي غلام مطالعه نه کوي طالبان خود نه کوي ځکه چې هغه تعلیم مطالعه کې چې کوم عبارت دی بل خو نه وي بس دغه ځین کې کیدا چې ما مطالعه کړ نور اټو چا کړم نه خلاص ارته بیا ښه عبارت وي اکه ته چې طالبان وو چې د طالب داسې غلط عبارت وي ادي بار سره خان دي بیا ته ټکم نشي ویل دا غوږم استادانو خبره ده شیخ محترم بوي د تخریج چلی زکه تخریج چلی زکه څه چې ستې تکین نو ته دا ټول چې ما ته ناس دې په پویږي نه کوي په دې ما ته وناستو ازو اوس دوی له پویوما اځ تخریب شروع وکي کہ تاسو خیال کړئ زمونږه بندیالي سي چې کله تخریج کیږي نه آسان لفظ دي او دې ټول مخاطب دي رب کو جانتے ہو رب کیا ہے رب کا مفہوم معلوم ہے رب کیا ہے رب کیا ہے تو تاسو مې بل ته مدد ته مخې ځان هیڅ په نه پوي دا خو یو انداز یو مزاج دي اګه ته چې دې پويږي نو بیا خو ته یار نشي ویل او کنه بس دا پويږي چې بس نن خیر نن خمسدار سپیډ کې روانه اوس ګوره علماء کرام مکه خو دا حدیث ذکر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې یو سړی د اذان کې بل د اقامت کې هغه خو سفر وو او بیا اوس مستقل باب راوړ چې مسافر به بانګ وایي سبحان الله مسافر به بانګ وایي مسافر به اقامت کوي اوس مسله دا ده چې دا مسافر ډله ده نو اذان سره اقامت هم ده او کچره مسافر فرادا فرد دي نو فقط په اقامت اکتفا کول شي اګه تاسو دا ویل دا اذان الحي يكفينا د ژوندو باندې مړو لا کافی دي خیال ورته نو اذان الحي يكفينا بس محلي اذان شو بس هغه موږ ډیر دي او اقامت په خامخو کې او دا مسن عمل دی اذا كانوا جماعه کله چې دوی په ډلې غنوي ول اقامت او دانګ اقامت دی
وكذلك بعرفه وجمع او دارنګ حکم د اذان او د اقامت ته په مقام د عرفه کې چې جمع تقدیم ده او په مقام د مزدلفه کې چې هغه جمع تاخير ده او دی مزدلفه ته جمع هم وي او په دې اتباع سره چې دلته خلق را جمع کیږي د عرفات کوم جمع کیږي خو مزدلفه کوم جمع کیږي تاسو یو خبره کوم ان شاء الله الله نو امید ده چې زه خدای پاک بوتلم غنا چې ګناون نه ډکم او پیسیم را سغاغي وخت کې نه وي او لکه زه پای وخت د زور روپو مالک نوم چې کلمه ول عمره کوله او تاسو هم اوسم ستاسو جیب کې چې دنو اتو زرو د کم کم 5 موبایل پرتی دي اور هغه سره چې کوم د دمره پیسې دي چې هر وخت لا زبلونی سراتا مچر خروما خو پیسې زغډيري دي کنه ستا خیال ورته خدای یو خبره زما یاد کا عرفات ته چې سره دي نو دنیا جمع ده خو دې جمع ته جمع زکه مزدلفه ته چې دا ما خامي ټیم کې خلق راضي کنه او دا زید عرفات نه لږ کم دي دل ته چې کله راضي او چې شپشي او بیا د خلقو ته ګورم ته وجه واوري پرتی دي لکه احرام د ټول سپینی کنه واوري پرتی دي او دا زنانی توري برقین دې په ځای که چې ګوري نو بس لکه دې غرونو کې دا واور چې دوه غذرا ورځي کنه او بیا تک سپینه ښکاری واقعي دا جمع ده ځکه چې تلاړي بوډا دا خبره کوي راغی دا خبره کړه کې دې شي چې دا خبره ته یاد شي او ما ته دعا وکړه څه ته نه کې دعا کنه کو ګوره کې دعا وکړه کتینا وقول المؤذن الصلاه في الرحال في ليله البارده او المطيره او دارنګ قول د مؤذن یا خشپي یا باراني وي او ای الصلاه في الرحال یا خشپا مراد یا خیر طوفان دی الګ طوفاني شپه دا ډیر زیات یخه ده دا چې یخه خوزم یخه ده خو چې خې یخې سره بار تر اتلې نشي واوري وریږي او شوي باران شدید قسم دے په شبو باندې وریږي ته اعلان کې الصلاه فی الرحال مذکور وکړه دا یو استحبابي امر دی او بعض علماء چې ابتداء خو چونکه تعلیف مقصود هو اوس دا چې وستوی نو راشه ها کې ستاو د جمعه په منځ کې وببېږي نشی راتله باران زیات ته بعض وخت شبت تیزی او پای کې چتره متره کار نه کی طوفان هم دي رسولات په رحال وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى ساوى الظل الحلول تدریج برابر ش هغه سوره د ډیرو کو سره لکه مثل اول مقدار تو رسیده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيح جهنم قد مر هذا الحديث حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان عن خالد الخزاع عن ابي قلابه عن مالك بن حويرث قال اتى رجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليقوم اذا انتما خرجتما خرجتا سو د کور وزین فاذنا پانګوه یو د تاسو نه ثم اقيما بیا یو پکې اقامت وکړي ثم ليؤمكما اكبركما مشرکا کا جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون منګه نوجوانان هم عمریو متقاربون معنی دا چې قریب العمر لکتا شوي وجدا لک صوبت وکاله مشرک یو کال کې شروع دي ته متقارب وای کنه ان بیا د امزول محبت او د امزول دا غب شپ چینو دا خصوصیت لري او وای
حضرت صلی الله علیه وسلم پاتې شو وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیما آسان دغه د اوس موږ ویل اشتهینا الفاظ یې زمونږه خواهش پیدا شو اهلنا د کور یاوی چې قد اشتقنا شوق پیدا شو سالنا عمن ترکنا بعدنا حضرت موږ دا تاسو کو چې رستو مسوق پریخي دي رستو سوق دي فقط مور پلار دي او کله برستنه غلي ومشته فاخبرنا ومن ولا خبر ورکا فقال ارجعوا الى اهليكم لا شكورون تا فاقيموا فيهم فالتفات شيء وعلموهم وامروهم او ایت دین حکم وکای وذکر اشیاء احفظها او لا احفظها شک دراوی دي بعض خبرې پری خود حضرت ما یادی کړی دي یا بعض خبرې حضرت وکړي په معنا زین نو وته وقا او فرمان وصلوا كما رأيتموني اصلي الته موږ کوه لکه تاسو ځلی دلې ما چې موږ کوما یا زما چې کوم موږ دې او کومه طریقه ده په دې طریقې و موږ کوه دا به خلقو ته خیر فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم جيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليله بارده بزجنان ثم قال صلوا في رحالكم واخبرنا ان نافع وی شاگرد عبد الله ابن عمر سے دې چې اذن ابن عمر عبد الله ابن عمر سے بانګوي فی ليله بارده یخا سلی او بارانی شپوا بالزجنان په مقام د زجنان کې د یو زینوم دی ښا الته کې دوی د اموزو کوم او وای چې د مکی او د مدینه په منځ کې دی تقریبا 25 میل ماشاء الله بین مکه ته 25 میل ثم قال صلوا في رحالكم خپل خیمو کې موزو کوي دغه په سفر روان دي واخبرنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یامر مؤذنا او بیا وی چې دا اعلان چې کوم د ځان نه کوم بلکې حضرت یو ورځ مؤذن ته امر کړو ثم يقول على اسره بیا د اذان پسې ورته وی اویا الا صلوا في الرحال في الليله البارده او المطيره في السفر نو دینه معلوم شه چې الکا دا د سفر مسله شو نو دې کې نظام ظاهر شو چې دا امصار او د قراو سره دا تعلق نه لري او دا صلوا فی رحالکم معنا سفر دی ولی سفر په حالت کې جمعات وینا ځان ځله خیمه ته کولی جمعات خو وینا او په یو خیمه کې غټول خلک جمع کې دیوم نشي نو صلوا فی رحالکم معنا ده نو دې کې څه اشکال نشته. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو عميس عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح فجاءه بلال دا دې څنګه 200 زلوي شابه ثم خرج بلال بالعنزه حتى ركض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح وقام الصلاه دا ابطح کوم دغه جديت نږدې ده کنه صحیح ده کنه ویا څنګه کېږي نیم ویزه نیم تلی خو چې څوک تلای خو د تخیل دي کنه مکه مکرمه کې د مینا او د مکه په منځ کې ابطح دا زینم دی ابطح دته محسب هم وای حجون هم ورته وای او دا مینا نه چې حضرت راغله دلته پاتې الله دې بوزا موږ ټول سره فهو هل يتتبع او المؤذن طاه هاونا وهاونا وهل يلتبس في الاذان ګورا یسو مسلې توکینا امام بخاری علیه رحمت دا خی چې کله مؤذن اذان کوي نو حي علی الصلاه حي علی الفلاح حي علی په وخت کې مؤذن با یمینن و یسارن مخ اړي ګرځي با
ها کی چر داس دیوی چې ته سره د مخ اړول نستا صوت بار مخ خارج کیږي ويدور فی صومعتی اذان خانی کې تتلی شي خو بشرطی کی چې ستا سینه د قبله نه منحرف نشي لکه ته دلته ولاره بانګ وای واغه بارې د څوک کړکۍ څوک ته بارې وي ته داسې لارځي الته حي علی الصلاه حي علی الصلاه او بیا دغه سراج دلته بل حي علی الفلاح حي علی الفلاح دا جایز دیمه خبره دا مولانا صاحبہ چې دا التفات یمین و یسار تا دا عمل مسنونه دی او متعلق دا آزان دی نو مثلا کی چرستا صوت انداوی او په چټیل میدان ولاړی او جهات اربعو تستا صوت په یو صورت سره په یو طریقې رسی هم با تحویل د وجهی کې دا مسنون دی دا مسله به مسله دا الکه غوجونو کې دا ګوتی خودوس حکم دی لمګه ویلو دي ترمذی کې چې دا مسنون عمل دی او دغه حکم حضرت بلال ته کړو او بلال باقاعده سماخ اذنه کې ګوتی خوي البته دل ترازی چې ابن عمر ګوتی نه خلی امام بخاری مزاج دادی چې ګوتی خودو او روایت په یوز کرو مجهول ذکر کړي وکان ابن عمر واقع ذکر کړي چې ګوتی به نه خلی امام بخاری داوی کې یو سړي आवाज اوچتی نو کې دې ګوتی بغوګونو کې نه دی نو خیر دی لکه ابن عمر आवाज اوچتو نو دې نه خود منګوي چې فقط دا ګوتو خودو علت الکا رفع صوت مد صوت نه دی بلکې دا کیفیت مسنونه جوړول هم دی ابن عمر چې نه خود محدثین وای یاد دی رائے دا و چې دی چې واجب امر خو نه دی نو دی لپاره ګوت نه لري او یا حدیث دا وضع د اسباع ورته رسیدل نو حدیثین ذکر کوي ٹھیک شو چلو ها حال یتب المؤذن فاونا آیا ګرځي به مؤذن خپل خلا یمین و یسار تا یو وال یلتفت فی الاذان یو خواب الخواب ګوري جواب څه دی نام بس دیم جز ويذكر عن بلال او ذکر کړی شوی دی د حضرت بلال انه جالس بای فی ذنه او دی خودی با خپل ګوتی بغوجونو کې او زکه دا ګوتی بولیک دی زکه چې دې سره امداد کیږي اعانت کیږي پرفد صوت او مقصد د اذان چې دی سره رسول د आवाज دی مؤذنین د مزګزارانو ته ابن ماجه کی منګا ویلو 250 صفه وا او بیا وګور ځان له اذان کې 52 صفه کې حضرت بلال تویلو چې ته وګونو کې ګوته کېدا او دارنګ ترمذی شریف کې تاسو ویلې دي هغه څنګه 49 صفه چې ګوته کېدا ها وکان ابن عمر لا جسبه فی سنن نماز توی یا کوئی واجب نه ګڼل او یا چې کوم د روایت د بلال ته نور رسیدلې او ابراهیم وی چې ګناه نشته ده ایوازنا لا غیر وضو یو سره به د سم بانګ وی لیکن منګه وی منګه ترمذی کې صفحه 50 کې دا روایت ویلو چې اذان بغیر د ادسنا امام ابو حنیفه او امام شافعی صاحب دوی ذکر کوي چې دا مکروه ده ولی زکه چې عمل اجابت ناراضي حي علی الصلاه حي علی الفلاح او بیا چې د باندې اخلاص کنه ته بیت الخلا تراله الته حي علی الفلاح اور ال په طرف د بیت الخلا حي علی الصلاه حي الفلاح د رکعات نفل تړکانه اگر چې موږ بانګ جائز ده او سنت په دې ادا کیږي لیکن بلا وضو مکروه ده امام ابو حنیفه امام شافعی سے وہی
او په دې روایت موږ صفه 50 ترمذی کې ویلو. او درېمه خبردار چې لا باسا فقها تاسو فقهان یې نو هدايه لیکلي دي کوم ځکه فقها چې وی لا باسا معنی دا چې فی باسن سمانه عمل اولان ده. وقال عطا امام عطا وی ارزو حق وسنه بدلته حق ما واجب نه ده ثابت بالشریعه وسنه ده. وقالت عائشه ابي وی کان نبی صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه نو معنی دا شو امام بخاری وی چهار حالت کې به ذکر کو نو کل احیان معنی دا شو چې حين وضو او حين غیر وضو او موږ ته استاد کومه ترجمه خیل د حدیثونه خدا علی کل احیانه علی کل احیان الذکر پیغمبر اسلام به ذکر کو هر هغه وخت مناسبه د ذکر بس وقت مناسبه ذکر بھی روٹائی تقرین بیل ذکر رہے جمعہ تزین بیل ذکر رہے بیت الخلاء لذین بیل ذکر رہے او حل تزین بیل ذکر رہے جل ما خیرا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي حذيفه انه راى بلالا يؤذن وجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان بچیک شدا باب قول الرجل فاتتنا الصلاه شرمی کې بنا باب قول الرجل باب دې په بیان د وینا د دې سړی فاتتنا الصلاه الکه امام بخاری په کم ځای کې یاد ہے ډیر عظیم شخصیت دی. اوس مسله دا لکه تاسو په فضائل د قران کې دا روایت ویلې ده چې لوی ګناه دا دی چې اوسره قران یاد کی بیا تیر شي او دا بنوي چې نسیتو بلکې نسیتو دا بنوي چې ما ایر کا وای به ایر شراره اوس دې کې دا دی چې اوسره د احمد نوم دی اموز دې پاتې شو نو دې دا ویل چې فاتتنا الصلاه چې موږ نماز فوت شو فاتتنا الصلاه دی ویل شو کې شویل. امام بخاری رحم الله فرمایي چې مزن پاتې شو فاتتنا الصلاه ویل شي. ابن سیرین وی چې دا کلمه مکروه ده ته نشویل لیکن ماشاءالله اوس دې ځکه ګورخه مولانا محمد زکریا رحم الله خپل کتاب کې لیکي تقریر بخاری شریف کې یو جمله یاد رکھا کسی اکابر کی قول دیو اکابر قولوی او داغی تر رد په دلیل سره کین نو دا بیا ادبی نه ده. دا موږ ذکر رحم الله لیکلی دیو عالم بزرگ عالم دی دای یو قول دی خو ته دای رد په دلیل سره کوي نو دا بیا ادبی د بزرگ نه ده. نو سبحان الدین نو دې کوم دا مسله اخکار شوا ابن سیرین سو معمولی سره دی سره تابعینو کې دی لیکن هغه چې فاتتنا الصلاه مکروه دي چې ته وای امام بخاری چې حدیث کې راغل دي نو ته ویل شي بس. وکرا ابن سیرین ان یقول فاتتنا الصلاه دا جمله ابن سیرین مکروه ده ولی یقول ویدی لم ندرک الصلاه یا رسال مزر عالمه مزرانه فوت شو مزرانه قضا شو دا مو ما مزونه رساو مزرانه نشو لیکن دیوی وقول النبي صلی الله علیه وسلم اصح ماشاءالله او وینا د پیغمبر قول د پیغمبر علی السلام اصح دا صحیح دی او بر عشی به باز کوي چې اسم تفضیل مقصود نه دی ته دا نشوي چې دا قول د حضرت اصح دی د قول د ابن سیرین صحیح دی نه الاصح به معنی صحیح قول د حضرت صحیح دی نو معنی فاتت الصلاه ویل شي. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع
رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان په کتاب کې د اذا سمع جلبة رجال کتاب کتاب کې اذا شته الف سے زال سره ټول کتابونو کې نه دا اذا چې اس شنو خن بګي اس سمع جلبة رجال ناصاف حضرت واورد درزار د اخپو د خلقو دمنډي आवाज اس سمع ناصاف واورد جلبة رجال س आवाज د اخپو یعنی د منډو فلما صلى چمزوک بما شانکم سره حال تاسو صغرب غربو صدرب دربو قالوا استعجلنا الى الصلاه جی منګه منډي ولي مستا من رکعات جی رکوع را نړلا قال فرمائے فلا تفلوا داسم کوي اذا تم الصلاه فعليكم السكينه کله چراتل کوي مستا لازمني وای دما السكينه وقار سکون متانت فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا هغه برخه د مانځ چې تاسو مونږه وې کئ هغه برخه د مانځ چې تاسو نه پاتې شو ما فاتکم نو فاتتنا الصلاه راغې نو فصلوا مزکا فاتموا نغه پورا کا په دې خبره کوم خو باب مناسب سره مخکې ده باب وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا اول کې واو نشته کنه چشته ما ادرکتم ها متشوال سرکار خیال کوا باب ما ادرکتم فصلوا اگه حصہ دا مانزو چې امام سره عمومي نو فصلوا مزوکا وما فاتکم فاتموا او چې کم د تاسو نه فوت شنو پوره کړئ قال ابو قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم ګور علماء کرام صلحاء امت دا یو مسأله بین الائمه روانه ده او توانه ده د مسبوق چې کله هغه نصیصه د مانزت تلوي مسبوق چې کله امام سره لاحق شي یوزي شي دا د مسبوق د امور چې ده اول صلاتن دی او کې آخر صلاتن دی دا مسله امام مالک اور امام محمد رحمهم الله ای خو خبر اخلاص کړه هغه وی دا د مسبوق چې کله امام سره ملاو شو دا موز دي اول په اعتبار د فعل دی اور آخر په اعتبار د قول دی فعلن اول دی اور قولن آخر کې دی آخری موز دی او دا اختلاف ذکر دی چې د تاسو روایتونو خیم چې بعض روایتونو کې دلته کوم ما فاتکم فاتمو دی او بعض کې راځي ما فاتکم فقهو دی عندنا زمون احناف علما جری اغي وی دا مسبوق چې کلام امام سره ادراکو کی نو دا د مسبوق آخر الصلاه ته لکه چې د امام آخر الصلاه لکه ما خام دی ماستن دی آخری 2 رکعاتو کې ته یو ځای شوي نو د ساده خبره کې درته مچي امام سی وی د آخر الصلاه ته مان دا د امام تشرکاتونه دي نستام تشرکاتونه دي ساده خبره راته او چې کله امام سلام واړي نو تبا ډک کې زکه چې تانه ډک تیر شي نو مسبوق چې کله امام سره ملاويږي نو دا د مقتدی آخر الصلاه ده او زکه چې دا حدیث زموږ دلیل دی چې ما فاتکم فاتم تانه چې کوم مز فوت شوی دی هغه پورا کا نو تانه کوم شی مز فوت شوی دی اول الصلاه سو فاتحه مال قران امیانو خبره ډک وس تانه کو فوت شوی ډک قراتونه دي نو پس ته سلام د امام نه بته ما فاتکم فاتمو وای
امام شافعی رحم الله اور امام احمد رحمه الله هغه چې د مسبوق څخه چې کم ادراک کوي دا څه ده آخر الصلات دی اول الصلات دی اول الصلات اگر چې د امام آخر الصلات دی خو تاسو اول الصلات دی نو معنی دا شو چې د ماستن امام اخري 2 رکعاتو کې ته شریک شوي نو دا د امام آخر دی است اول شو امام چې سلام واړي نو ته 3 رکعاتونه دوکې دکتا تا ملاو اوسه پوښوي او وجه اختلاف مسلم شریف 220 صفحه دا آلتا کے فقزو ذکر رہے وارو پر ابو داود 92 صفحه دا اور آلتا کی فقزو ذکر رہے او دلتا فاتمو نے 220 ماشاءاللہ مچھوالی سرکارہ خجی دلتم دغه روایتونه ټول په دې ځکه مشته خان او یو روایت فما درکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا نو بر روایت وقالوا ما ادرکت وقض ما سبقك یو روایت کران ونی سو وقض ما سبقك بیارغ ما فاتموا دا زیتا ته معلوم شو او کشت تراخ کما او ذل تراخ ما ادرکتا وقض ما سبقك 92 صفحه ابي داود خیال بخیر سره ماشاءالله ماشاءالله طبیعت خره دیم جلد رات راغی دې باسو ما خدای پاک مګه وته جوندو مسکو دا کوي بړو راغی خجی او دې کوم دا روایت ته وګوره ماشاءالله ماشاءالله دا منځ کې دی وین كنت قد صليت تكن لك نافله وهذا مكتوبه اچھا ها دا بردي روایت قال ابن سيرين عن ابي هريره وليقضي وكذلك ابو رافع عن ابي هريره وابو ذر رويان فاتموا وقضوا وليقضي او وقضوا دي بلا سلام کرخا درې مسلم کرخا نو سوکه وقضوا سوکه وقض ما سبقك او چت اتموا نو امام شافعی احمد وقض ما سبق باندې عمل وک امغه اتموا باندې عمل وک ٹھیک شو کنه ای وقض ما سبقك کنه هغه وستشری تاسو چې کوم مستر شوی دی نو دک د نتیر شو سشرانی ستاسو مدل تاسو شو مدل نو اوس موږ وایو چې آخر الصلات کې چې تراله نو فاتمو شو اتمو معنی دا شو چې دک ته نتیر شي نو دک بوکي زموږ مسلک دا غږ کنه کنه په دا غږ چې اتمام وقزو شو کنه چې کم دا نتیر شو نه غوکا او دی اتمو معنی دا شو چې دا تش دی جو دا تش تا شو چلو جی قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري قال سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم التحويل وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا معنی منډه باندې ځکه چې تکو روان شي په حکم د مازه کې په موږ کې منډه باندې دي چلو متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامه متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامه
کله په پاسی خلا چې امام له وګوري عند الاقامت په وخت وینا د اقامت وقت اقامت به قد قامت مراد نه نفس التکبیر چې تکبیر ویل کیږي نو څوک به پاسي علماء کرام په دې کې اختلافات دي چې چېرې داخله ټول په جماعت کې دي نو منګ ویو چې کله مکبر حي علی الصلاه وي نو دی پاسي شوافی وی چې کله مکبر قد قام صلاه دی پاسي موالک وی چې کله مکبر تکبیر شروع کړي دی پاسي بیا زمونږ علماء کرام وی چې نن زمونږ د احناف معمول مسلک د امام مالک دی ځکه چې مقصود تسویه الصفوف دی او تسویه الصفوف هو د حي علی الصلاه او د قد قام نه جوړیږي بلکې تسویه سو علی چې امام تا مکبر شروع کی تکبیر لرا چې دې تکبیر شروع کین نو تبه پاسه چې تسویه د صفوف مراش جی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني معنی دا چې حضرت په حجرین راوته چې سو پر د حجرین نیم را باشینو اسمود رهګي ځکه چې دا قیام نفس تکلیف دی او ځان ولې ستړي کوي زه چې راشم نه بیا پاسه چې امام موجود نه نو څل اسه پاسه ستړي کیږي یو بلدار چې مکبر له پکاري چې د امام اطاعت کوي لکه موږ هدايه کوي د ترمذی کې دانه چې امام لا تابع کی چې الله اکبر ازکن الله اکبر بعض جماعتونو کې دغه شي مکبر به امام لا راولي تکبیر به شروع کی حالانکه تکبیر ال شروع کول پکار چې صدر راشي چلو باب لا يقوم الى الصلاه مستعجلا وليقوم اليها بالسكينه والوقار نه د پاسي مستعجلا تلوار غندې پمنډا وليقوم اليها بالسكينه والوقار ک آرام دمه سکون سره ودرېګا ورتا ګور علماء کرام مولانا زکریا علیہ الرحمت لکلی دی کہ اس باب میں محدثین بڑے پریشان ہیں کہ مقصد باب کیا ہے ذکر چمخ کیوں چلے روایتنا دغه سدی اوس بیام راغه لا يقوم من الصلاه مستعجلا پمنډه م پاسا آرام سره په سکینه په وقار ودرېګا انو چاسوي مولانا زکریا سے فرمائی زویم چې مقصد د امام بخاری بدی باب باندې تشریح د قران عظیم د آیت نا قران عظیم کی راضی اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فصعوا الى ذکر الله امام بخاری چې فصعوا په معنا د منډه نه ده بلکې فصعوا په معنا د ارادي قلبي سره ده او جمعه تتل اسانه سره دي لکه نن زم سبقم دی التکره فمزو الى ذکر الله روان شه د الله ذکر دا نو منډه نه مراد هغه ظاهری معنی نه ده بلکې سره اهتمام د مانزه او دغه خیال کول دي جی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه تبعه علي بن المبارك مبارك چلو وباب هل يخرج من المسجد لعلة ګوره غلاش په ګو بابا بوای نو هغه کار شي ځان په اوس دې کې دا مسله دا چې الکا اقامت وشو معنی دا چې ته حي علی الصلاه قد قامت الصلاه تا اعلانو کې چر کې موږ ولاړ دي ریډي دي ٹھیک شو اوس دین رستو تکبیر وشو ته کو تتلی شي مصلی پر خودی شي حال یخرجو من المسجد لعلة آیا امام عذر په بنا باندې د جماعت نه وتی شي امام بخاری وچ آو الکه چې ته مستعد د صلات نه نو سبا کې چې محراب کې ودرېږي نکه تا ته مخکې مثلا به ودسوي یا در باندې غسل واجب شو ستا خیال نو
اوس دې په مصلی شو دې خیال دا چې دست نشته نو اوس په پښتون ټینګه چې خلک چې دا څنګه مولا دې رب یو د سوالارو بس هو ضرور ادس مې نشته ما د سنو کړه خیال مې نو ورې زاد سکم راځه نو پس تکبیر نه لوجد علتا مسجدنا کو تتلیش جی او دا علت معنی ضرورت دے ہاں عن صالح بن كيسان عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاه خرج عند حجرين مسجد تراغه پتہ سے حال کی جو قیمت صلات مزو درول شو یعنی تکبیر کېدا وعدلت الصفوف صفونه ټول برابر کړي شو حتی اذا قام في مصلاه تر دې چې حضرت په جای نماز ودرېد انتظرنا ان يكبر موږ انتظار کو چې حضرت په تکبیر تحریم وي انصرف مصلين لار فقالوا على مكانكم الزموا مكانكم قوموا على مكانكم فخپل ځای ودرېږئ فمكثنا على هيئتنا ومقتديانو منګ ولاړو په خپل صفونه باندې برابر دانه چې داس چلو شو منګ داس مقتدیان زنده حتا خرج الینا تر دې چې حضرت راغی ينتف راسومان سسولی د حضرت زلف مبارکو وبا وقد اغتسل چې غسل کړو معلومه چې حضرت ته غسل ارشیو نسیان راغی او دا نسیان ذکر راغی چې دای درته خوده چې پښتو باندې کوي چا داس دینین او ازما داس نشته اولاد خپل داسو کا او بیا را شموس ته ودرېګا او دا امام بخاری چې دا باب قائم کا دی لپاره لکه حدیث کړه لا یقال فی الجمعه الا المنافقون الکه چې اقامت شو جمعه پرېګې دی دا قوت عمل نفاقی کې ناراضي وی عمل نفاقی داغه چای چې لا يرجو الى المسجد ثانيا او چې کله خروج لپاره د رجوع وي هغه ته نفاق نه ویل کیږي دی اذا قام الامام مكانكم حتى يرجع اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروه کله چې امام وی مکانکم قال د پریخ خیر ضرور خلاصي ان شاء الله کله چې امام وی مکانکم خپل زیبان ودرېږي حتى يرجع انتظروه نه انتظار دو کی مقتدیانا جی وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال اقيمت الصلاه فسوى الناس صفوفهم خلق خپل صفونه برابر کړل وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فتقدم اغد مصلیبا خپکی خدا وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع وقت صلاه ثم خرج وراسو يقتر من فصلى بهم نموذوک دا روایتونه معلوم شو چې بعض روایتو کرازي اي قاد ان يكبر او بعض روایتو کرازي چې فکبر ٹھیک شو کنه تکبیر وي موږ دام ترمذی کیو او موږ تکبیر نو ویل فکاد ان يكبر او د بخاری دي دوه روایتونه معلوم شو چې لا تکبیر نو ویل مصلی باندې فقط ولاړ دي باب دې په بیان د جواز دې خبرې کې یو سړی مزنی کړي او چې ما صلینا اصل نماز نه پڑھی مګه موږ نه ده کړې نو دې ویلو کې څه ګناه نشته ده هغه حدیث د عمر راوړي رضی الله عنه چې کوم په خندق کې تعویل دی شاه ونډه کا قال حدثنا ابو العين قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول انا اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله ما والله ما كدت ان اصلي وزګار نشم چې ما مز کړې حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما افطر الصائم يعني نور پریوته وقال نبی صلی الله علیه وسلم والله ما صلیتها ما مزنه کړي فنزل نبی صلی الله علیه وسلم الى بطحانا وانا ما فتوضا ثم صلى بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب فقد مر هذا الحديث مرارا باب الامام تعرض يعرض له الحاجه بعد الاقامه اقام الصلاه الک ما توکلا یو امام دې تکبیر وشو په مصلی ولاړو
او په دغه وخت کې ولسه عارض راغی نو دې بس کوي پس اقامت نه دغه خپل کار خپل خبره پوره کول شي او کلی شي پوره کوله پوره کول شي مقصد څه شو الکه تا تکبیر وی او دغه وخت یو سره راغی او اهمه مسلې تاسو در نه کاو او تاریخ ته مسله بیانول شروع کړل او فصل بین التکبیر و اقامت فصل بین الاقامت والصلاة راغی په دې کې سهارج نشته دی جی قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل عن انس قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا او والنبي ينادي رجلا في جان المسجد تکبیر کې د حضرت د جمعه خوا کې یو سړي سره مناجات یا سرګوشي سره مشوره سره عام خبره فقام الى الصلاه حتى نام القوم فما قام الى الصلاه حتى نام القوم الله اکبر مقتدیان دې ته وي اوبه خبرې ودی شوې حضرت خبرې کولې تر دې چې مقتدیان د خوب راغی لیکن دا نو چې زرا ده کنه تکبیر وشو کنه زرا ده کنه ادب سے زندگی بنتی ہے جی باب الکلام اذا اقیمت الصلاه مقصد د امام بخاری دا چې کله اقامت کیږي په دې دوران کې یو سره خبرې کوي نو جایز دي لکه څنګه خبرې مناسب دینی خبرې لکه ته سو صفوفکم قدموا اخروا صدوا الخلل وشكن امشي خلف الناس دا ویل شي جی قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد قال سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعدما رقام سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال إذا أقيمت الصلاة فعارض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة لكن مخي روایت او دا دوار یو دي مخي دا وجوب الصلاة جی